زمونږ د دې شیرګل یو عالم الدین دی، ډیر زیات ښایسته اخلاق والا عالم دی. هغه چرته په تفسیر کې د قرآن مجید هغه آیات وایو کم ته چې متشابهات ویلی شي، نو هغه وایي زمونږ په معاشره کې بعضې داسې خلک دي چې هغه د الله دپاره یو سترګه ثابتوي، یو لاس ثابتوي. نو بیا وابیانو په دې باندې دومره اور اخیستی دی، دومره لوی دباو کې تللي، هر مولا هر طالب هر یو راځي هغه بې موسمه شیخان ټول د سیلمه نمونه نعلم بې موسمه شیخان تمام لګیا دي د هغه عالم په نوم باندې کلیپونه خېږدئ، کله په یوټیوب باندې، کله په فیسبوک باندې، کله په ټیک ټاک باندې، اور د هغه عالم په باره کې چې څه ورځي هغه وایي. طالبانو خو داسې بکواسات کړي لګیا دي، د دې یو دوه ورځې غالبتن کېږي. نو یو پکې ډېره ښکلې تشریح کوي، وایي چې په قرآن مجید کې کم صفات د الله لپاره ثابت دي موږ هغه صفات من. نو ید د الله لپاره صفت دی، لاس د الله لپاره صفت دی. وا مولانا واه واه، ستا په علم هم افسوس، ستا په نوم څه په شیخ لیکلو باندې هم افسوس چې هلکه لاس صفت دی. تاسو څوک مني چې لاس صفت دی؟ صفت علم دی، صفت ښه اخلاق دي یا بد اخلاقو ته صفت د انسان ویلی شي، یا د بل چا صفت چې کې مثلا په دې د مثال د سپي دا رقم یو سړی وایي زما په سپي کې دا صفت دی چې دا وفادار دی، نو وفاداري صفت دی، په ذات کې صفت کېدی شي لیکن لاس ذات دی، ذات صفت نه دی. نو لږ دې ته سوچ کول پکاري. دیو څه ورځې مخکې د شیخ محمد ادریس لکه دغه مسله درته وکم، تاسو وایئ د دې بعد لاس، نو تاسو به دا وایئ چې هلکه د ده څه د لاس صفت ورسره دی؟ نه، نو دا صفت خو ستا سره هم در سره دی، دا خو د تمام انسانانو سره وي. تاسو به دا وایئ د ده څه د علم صفت دی، په ده کې ښه صفت دا دی چې دا مولا دی، ده کې ښه صفت دا دی چې دا ښه اخلاقو والا دی. دا به نه وایئ او جنې د پوتر، دا به نه وایئ چې په ده کې ښه صفت دا دی چې په ده پسې سر ورپورې دی. دا ذات دی، ذات دی ته سوچ کول پکاري. نه کچې هم راپاسي او غټ هم راپاسي. بس په مولانا صاحب باندې ردونه کوي د شیرګل دی، ډېر ښایسته ښه عالم الدین دی. اوس زما بعضې مولیانو ته لکه د دیر چې زما په استاد مفتي عبدالواحد قریشي باندې تنقید کا چې ظالمانه فتوی ورکړله او پیر قواریت خورئ. نن راپاسئ او بلامبټ کې اوسېدونکو ته درخواست دی چې نن پاسئ ووایئ چې اوس دیو پیر قواریت خورئ، چې کم کم الفاظ هغه مولانا ته ردي طالبان ذکر کوي. خو نه، تاسو هم د دې ایجنټان یئ، تاسو هم د دې سره ایجنټوب کوئ. ایجنټ د پوتر څو ورځې مخکې شیخ ادریس صاحب چېرته تللی و، نو د دیو هغه عوام نه دي، د دیو عوام هم بې ادبئ، د اهل حدیث نوم حضراتو عوام هم بې ادبئ. خلک په ما پسې راشي ته د دیو په خلاف باندې مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه. یار میں کسی کا غلام ہوں جو آپ کہے ہم مانیں گے نہیں. شیخ ادریس صاحب هم دیو معاف نه کو، بس د خپل 2 روپیز شهرت د پاره د شیخ صاحب بې عزتیم دیو شروع. خو زه هم شیخ صاحب څه دی، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بې ادبي یو سړی کوي، یو سړی دا لیکي چې عمر او ابوبکر 50 فتوی د قرآن حدیث خلاف ورکړي دي، ودې کی ما پسې دې کنځلې وکړي. لہذا د خبر مقصود می دا چې رسول الله فرمایي یکون فی آخر، د صحیح مسلم حدیث دی، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. آخر زمانه کې با دجالانی، دجال دوکباز ته وایي، دوکباز وایي، کذابون دروغجن وایي، یأتونکم من الاحادیث،
چې تاسو ته خبره کوي زما حدیث براوړي فإن لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم ګوره حدیث به د رسول الله مبارک علیه السلام استعارض از اختلاف بنئ د قصد به پکې اختلاف راوم کوي یأتونکم من الاحادیث فإن لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم نبا تاسو اوریدلی نبا تاسو پلار نیکه دغه روایت اوریدلی دا عمل بنه تا کړی نبا ستا پلار نیکه کړی دا خلق به درته راوړي تا به دوکه کوي ستا د دوکې لپاره وی رسول الله د مخکې نه د دې فرقې د دې اهل باطلو د دې بدعتیانو تشبیه ورکړل رسول الله پیشنګویي ورکړل I am sorry رسول الله وی ځانم ته بچ کئ چې په فتنه کې ونه غورځي گمراه هم نکي خلکو ته سوي بس او خپل کې ودرېګا او داس کوه دا جرابې په خپل کړي مسبي کوم ای جنې د فطر التداد دلیل بیا نه پیش کئ او د دې هم ابل اورز مفتی وسیم الله قریشی حفظه الله اغنه انکر مرز ورتا دا ډیوټي باز ورته دا 2 روپیز مې چخلې ته ونیس بازی دس اغنه تاسو کوي اداره ته وای چې 3 طلاق 3 دي که دې موضوع باندې زما مکمل تقریر وي 3 طلاق 3 دي که نه یا ورته 3 طلاق 3 وي دلیل راک یو ورته لیکل دي وس عوام مخياران شو په خبره کې دلیل غواړي عوام هم ډیر زیات ماشاءالله د دې عوام خو زویم غات بیا د عوام دوابیان زمونږ د حنفیانو عوام هغه وای دا دغه ختم کړي دا چیرمن ختم کړي همیشه لپاره د دې عوام همیشه لپاره په چیل باندې چیل راوم کوي خبره راومي کوي دې وی دلیل وس عوام خلقم دلیل غواړي ته چې په خوال کې ولاړ وې په جرابو باندې مسکه ولا ا دلیل دی ولې پیش نه کساب علي دې عوام خپل مليان له دلیل غواړي دې موضوع کله عالم بیا هم دې باس لګي بهر خپل خبرې ته وراشو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي